أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. د سوره بقره یوشتم رکوع ده، رکوع نمبر 21 یوشتم رکوع د سوره بقره، او پدې کې 9 آیاتونه دي. شپږ خبرې الله تبارک وتعالى پدې کې بیان کړلې. خلاصه او حاصل د دې شپږ خبرې دي. اوله خبره پدې کې رد دی په تحریماتو د غیر الله باندې، چې یو شی الله نه دی حرام کړی او د غیر الله د وجې نه څوک په ځان باندې حراموي، نو په هغې باندې رد دی. دویمه خبره دلیل باطل د مشرکانو. مشرکان یو دلیل ځان له نیولی دی، نو د هغې جواب. او دریمه خبره مثال د مشرکانو دپاره. څلورمه خبره ذکر د تحریمات الله، چې الله څه حرام کړلی نو هغه حرام وګڼئ. او پنځمه خبره زجر رټنه د دیو لره. او شپږمه خبره تخویب او یره للکاتمین، د هغه چا دپاره چې هغې حق پټئ. نو په دې اول آیات کې رد دی په تحریم لغیر الله باندې. مفسرین ذکر کوي چې د آیات نازل شوی دی پر رد د هغه چا کې چې په خپل ځان باندې هغه څه حرام ګڼي، کوم څیزونه چې الله رب العالمین نه دی حرام کړي. الله ته حرام نه دی ویلي او دی په ځان باندې حرام ګڼي. او بیا ردی وایي ډېر اقسام دي. اول قسم په طریقه د جحود او د انکار باندې، یعنی انکار کوي د تحلیل د الله رب العالمین نه، چې الله کم چیز حلال کړی دی نو د هغې نه انکار کوي. یو په دې طریقې سره د غیر الله د وجې نه په ځان باندې چیزونه حراموي. په طریقې د جحود او د انکار باندې انکار کوي د تحلیل د الله تعالی نه، په خپل خواهش باندې چیزونه په ځان باندې حرام ګڼي او یاره دا په موږ باندې حرام دي. بس چې طبیعت یې ورته وایي خپل خواهش چلی، شریعت ته نه ګوري. دویم قسم هغه څیزونه چې د هغې نسبت یې خپلو معبودانو ته کړلی نو د هغې د وجې نه یې په ځان باندې حرام کړي دي. لکه وروستو به راشي په سورت مائده کې بحیره، صایبه او وسیله او دغه شان حام، دا څه اوښانې وي او اوښو چې دي هغې خاص اوښان او خاصې اوښې هغې په ځان باندې حرامې کړې وي. بحیره، صایبه، وسیله او دغه شانته کې حامه. نو د خپلو معبودانو ته دې نسبت کړی و، د هغې په وجه باندې په ځان باندې حرام ګرځولی و. دریم قسم هغه څیزونه چې د رهبانیت او د پیرۍ د وجې نه په ځان باندې هغه حرام ګرځولی و. د پیرۍ د وجې نه، د رهبانیت د وجې نه، لکه اوس هم بعضې پیران هغه په خپل هم دا چل کوي چې کوم شیزونه الله نه دي حرام کړي خو په ځان باندې حرام ګڼي، او د دې سره سره خپلو هغه مریدانو ته هم د هغې حکم کوي او هغې ته هم هغه هم د هغې نه منع کوي، وایي دا مه استعمالوئ. نو الله تبارک وتعالی په دې آیات کې په دې ټولو اقسامو باندې رد کوي. دا څومره اقسام چې دي. سورت مائده آیت نمبر 1 چې کوم دی نو په هغې کې بیا صرف په دې آخرني قسم باندې رد دی. دا دریم قسم چې سره د ایمان د دعوی نه چې د ایمان دعوه هم کوي او د رهبانیت او د پیرۍ د وجې نه په ځان باندې څه څیزونه حرام ګڼي، نو هلته صرف بیا په هغې باندې رد دی. او دلته په دې ټولو باندې رد دی. نو هلته ذکر شوی دی یا ایها الذین آمنو سره، چې د ایمان دعوه هم کوي او د پیرۍ د وجې نه د رهبانیت د وجې نه په ځان باندې څیزونه حرام ګڼي، الله نه دي حرام کړي.
او دلته یا ایها الناس سره ذکر شوی دی ذکر ټول اقسام ته شامل شي نو الله تبارک وتعالى فرمایي یا ایها الناس یا ایها الناس اے د تمام دنیا خلقو کلو خری دا امر او دا حکم دا د بعضی موقع کی دا د وجوب د پاره د فرضیت د پاره چې کله انسان بالکل چې کوم د نوغه د لوګي نمرینو پاغه ټیم کې کولو دا حکم بیا د فرضیت د پاره دی او کوم عام حالتی نو پای کې بیا د اباحت د پاره دی یا ایها الناس ای خلقو کلوا خری مما دا اغسنا فی الارض چې پزمکه کې دی حلالا حلال طیبا فاکزا مما فی الارض بعض دا اغسنا چې پزمکه کې دی دامین تبعیضیه دی زکه چې ټول سيزونو خړل اغه نشي کېدی بیا حلالا طیبا حلال او پاک په دې کې ډېر اقوال دي د علماو لکه یو قول دا دی امام مالک رحم الله فرمای چې حلال او طیب دا یو شی دی درې دوانو مابین کې فرق نشته دی او دا طیب دا تاکید دی لپاره د حلال یعنی الله تبارک وتعالى الله رب العالمین فرمایي چې تاسو خورئ دا هغه سنا چې پزمکه کې دي حلالا حلال او طیبا پاک نو دا پاک مطلب هم داره چې حلال خورئ خدا صرف د دې لپاره تاکید دی ردی حلال لپاره دویم قول د علماو په دې کې دا دی لکه امام شافعی رحم الله دا قول کړی دی چې د حلال معنا خو حلال شو چې الله حلال کړی دی او د طیب معنا د لذت والا نو حلالا حلال خورئ او طیبا معنا لذت والا خورئ نو کم خوراک چې څخه شوی دا غینه منع شوی دا دریم قول امام زمخشری وای چې طیب هغه دی چې هغه پاکی د هر شبهه نه حلالا مطلب دا شو چې الله حلال کړی دی او طیبا معنا چې د هر شبهه نه پاکی څلورم قول بعض وای چې حلال هغه دی چې هغه شریعت داغه د خوللو اجازه ورکړی وي او طیب هغه دی چې طبیعت یې خغنی او پنځم قول د علماو دا دی چې حلال هغه دی چې مفتی فتوا ورکړي داغه په حلال والی باندې او طیب هغه دی چې ظلم گواهیو کی شهادت وکي داغه د حلال والی او شپږم قول د علماو دا دی چې حلال هغه دی چې ټول جنس داغه حلالي او طیب هغه دی چې د بل چا حق پغی پسینین خطه پردې حق نه وم قول د حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله دی هغه چې حلال هغه دی چې شرعي داغه اجازت ورکړي وي شریعت داغه اجازت ورکړي وي او طیب هغه دی چې هغه بدن او عقل ته ضرر او نقصان نه رسي دا ټول معنی د مراد کېدل شي د دې مفهوم وسیع وي الله یا ایها الناس اے د تمام دنیا خلقو کلوا خری مما د اغسنا فی الارض چې پزمکه کې دي حلالا حلال طیبا پاک ولا تتبعوا تابعداري مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان تابعداري مکوي د قدمونو د شیطان مطلب دې کې اشاره ده چې د الله رب العالمین چې کوم چیزونه حلال ګرځول دي وغه څوک حرامي در شیطان تابعداري ده نو دا ګناي کبیره ده شرک دی د شیطان تابعداري ده د شیطان خبره منل دي او د شیطان په قدمونو او په خواهش پسې تلل دي الله رب العالمین فرمایي ولا تتبعوا تابعداري مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان مطلب د شیطان په لار باندې مزي انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان ستاسو دشمن دی ښکارا دشمن دی ستاسو بالکل واضح دشمن دی یا ایها الناس اے خلقو کلوا خری مما دا اغسنا فی الارض چې پزمکه کې دي
حلالا حلال طیبا پاک ولا تتبعوا تابعداري مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا دا ستاسو د پاره دشمن د ښکارا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك